هر سهار چې سپیدي چوي دا زمانه اعلان کوي انسانانو ته چې ای خلکو د خدای نه وډار شئ ګناه مه کوئ په ورځ د قیامت بیا خدای پاک د موږ نه شاهدي غواړي چې دغه انسان په دا ورځ کې چی کول نو ورځ هم په سړي باندې شاهد ده شپه هم په سړي باندې شاهد ده که په ورځ کې چا کوم عمل کړی ورځ شاهدي په ورکوي که په شپه کې چا کوم عمل کړی شپه شاهدي په ورکوي دوم طرف د شاهدان ځکه ده دغه مځکه په انسان باندې شاهدي ورکوي چې په کوم ځای کې کوم خل عمل کړی که نیک عمل کړی د نیک عمل شاهدي ورکوي که بد عمل کړی وي د بد عمل شاهدي ورکوي ځکه دغه مځکې ته الله حکم وکړي چې د دغه مځکې په سر چا څه کړي دي هغه ټول بیان کا دا مځکه انسان پیژني د انسان اعمال پیژني اسمان انسان پیژني د انسان اعمال پیژني ځکه هم چې انسان مړ شي که نیک عمله انسان مړ شي د اسمان دوی دروازې چې د یوې دروازه نه د رزق نزول کیږي د بلې دروازې نه د نیک اعمال پورته کیږي څلوېښت شپې د اسمان هغه دوه دروازې په ده پسې ژاړي په کومه مځکه چې دغه انسان نیک عمل کوه هغه مځکه د ده په فراقت باندې څلوېښت شپې پسې ژاړي د کافر په باب کې رب کریم فما بکت علیهم السماء والارض نه اسمان پسې ژاړي نه مځکه پسې ژاړي هغه خوشحاله وي چې دا بدبخت د مخ د مځکې نه لرې شه نو مځکه یې پیژني اسمان یې پیژني چې قبر کې انسان کېږدي که دا انسان نیک عمله انسان وي دا قبر ورته ویي چې څومره خلک چې په سر د مځکې په ما باندې ګرځېده په ټولو کې ته په ما باندې ډېر ګران وې نن چې د ما میلمه شوې ته ګوره زه اوس تا سره څه عمل کوم دا تنګ قبر لحد دا ورته لویږي چې څومره د د سترګو نظر رسیږي تر دومره ځایه پورې لویږي او که بدعمله انسان وي دا مځکه ورته څومره خلک چې په ما باندې ګرځېده تر ټولو نه د ما د تا نه ډېر بد راتله نن چې د ما په لاس باندې راغلی ګوره چې اوس زه څه در سره کوم دا لحد یوه طرف نه بل طرف ته راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې داسې ونیوې دا د یوه طرف پښتۍ په بل طرف نه نوځي داسې سره تخته کړي چې دغه پښتۍ په دغه لوري نه نوځي او دا پښتۍ په دغه لوري نه نوځي ګوره انسان د مځکې په سر باندې عمل کوي قبر د مځکې لاندې دغه انسان پیژني چې کوم انسان په مځکه ګرځي که نیک عمله انسان ویم پیژني نو دا مځکه ورته څومره خلک چې په ما ګرځېده په ټوله کې ته په ما ډېر ګران وې او که بدعمله انسان ویم پیژني دا مځکه ورته چې څومره انسانان چې په ما ګرځېده تر ټولو نه د تا نه د ما ډېر بد راتله چې پیژني هلته په حدیثو کې ثابت د قبر ورسره غږیږي هلته قرآن وایي چې دغه مځکه به په سړي باندې شاهدي ورکوي هلته قرآن وایي چې اسمان او مځکه په نیکو خلکو پسې ژاړي چې علم یې نه وای پیژنده یې نه ولې په فراقت ژړل څنګه به یې شاهدي ورکوله اوس په انسان باندې په ورځ د قیامت مځکه شاهده ده په انسان باندې زمانه شاهده ده په انسان باندې ملائکه شاهد دي په انسان باندې نبی علیه السلام شاهد ده روزانه د امت اعمال پیغمبر علیه السلام ته عرض کیږي که نیک اعمال و په خوشحاله کیږي که بد اعمال و هلته په خفه کیږي او خپله الله تعالی په هغه باندې شاهد ده کفار دا وایي الله ته چې دغه ملایکو په موږ پسې زیادت لیکلی ده دا عمل موږ نه دی کړي خدای پاک د دوی په خولو باندې مهر ولګوي د دوی اندامو ته وایي ګویا نه شي په تاسې څه شی کړي دي چې په لاس یې څه کړی لاس به شاهدي ورکوي چې په مځکه په پښو یې څه کړي دي پښې به شاهدي ورکوي چې په کوم اندام یې کومه ګناه کړې هغه به ټول په هغه باندې شاهدي ورکوي دا مطلب چې د پټې هیڅ صورت نشته خپل اندامونه شاهد دي خپل پوستکی شاهد ده د خپل اندامو د پوستکي نه سړی ګناه نشي پټولی مځکه شاهده ده د مځکې نه یې نشي پټولی زمانه شاهده ده د هغه نه یې نشي پټولی ملائکه شاهد دي د هغه نه یې نشي پټولی چې خبر کې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید چې خبر کې د ستې درته لیکي الله تعالی د موږ په هر څه خبر ده په زړه کې چې د موږ کوم